السلام علیکم جی کتونکو نن مونږ زنګ یو خوږ ملګری معاذ خان چې راغلي یو دغه خواته او زیړ مازدیګر دی ښکلي غرونه دي سرسب انګلیش کې جو ته لش ګرین پیډز وایي نو هغې کې ناست یو او زیړ مازدیګری دی او ما یاره مې معاذ خانه مې ما تازه څه کلام راته ووایه چې دا وجود دا ستوماني او دا ستړیوالی مې وځي د معاذ خان سره به خبرې کوو خو ډایرکټ دی اول د ډایرکټ شعرونه اورو او نور ګپ شپ په دې ویډیو کې بیا لګوو معاذ خانه جی یاره بھائی تاسو را باندې رسي په وران ټایم کې ډز وکړو چې بیخي هغه هر څه اول زمانې هېر دي دا خو هغه ناڅاپي شوه که نه اول خو زمان هغه هر څه هېر دي یو خو دا خبره دی یو خو دا خبره او بل دا خبره ده چې په ما کې د ټولو ډېره کمزوري دا ده چې ما ته اکثر خپل شعرونه یادېږي نه ما تاسو ته اوس پرې مخکې ټایم کې وي او جا د اب د ریکارډ ما تاسو ته وویل چې لکه زه روزانه چې دی نو څه څیز لیکم نو هغه چې دونه ته لیکي بس بیا نه یادېږي نه دا د ټولو شاعرانو دغه بیماري ده لکه دا بیا اکثر یېږي که نه د خاص لکه ستاسو یي اکثر داسې ما تاسو ته خبر دا وکړه چې لکه ډېر شي که نه یو څیز ډېر شي وایي ګڼ هېر شي چې کله ډېر شي نو بس بیا هغه سړي یادېږي نه که نه بیا په نورو کې بیا لګیا نور راځي که نه اوس ما یو غزل ولیکو جوکه خوا بیا نور شعر نه راځي ذهن ته جو بس زه به هغه یا یاد کړم یا به هغه دوهراو کړم ریپیټ به کړم بیا به ووایم چې ذهن کې به کښېني خو چې اوس یو بل ذهن ته را روان وي نو بیا پای کې سړی مشغول شي مخکینی ورک شي مخکینی ورک بل یو پوښتنه در دا کومه جی د شاعرۍ دپاره عشق ضروري دی بالکل ضروري دی ضروري دی بالکل ضروري ها لکه داسې یو سړی نه کېږي چې یاره دغه عشق یې نه وي کړی او هغه شاعر چې لکه داسې نه کېږي لکه زما غونده کې داسې نه کېږي داسې چېرته مې چې وریځ نه راغلی نو باران نه کېږي لکه دا خبره دې صحیح ده ښځه اوس که په ذهن کې دې صحیح به دی لږ ټایم کې خواره غزلې قیطۍ ټپیزه یي زه به خواره واره راته ووایه چې یو دوه شعرونه د غزل چې غم زرې زرې کړم غم زرې زرې کړم غم زرې زرې کړم د څه نه یم غم زرې زرې کړم د څه نه یم غم زرې زرې کړم د څه نه یم ځان راته ښه ښکاري خو ښه نه یم الله خدایه پاکه غم زرې زرې کړم الله خدایه پاکه غم زرې زرې کړم د څه نه یم ځان راته ښه ښکاري خو ښه نه یم او داسې د جانان په خیال کې غرق یم داسې د جانان په خیال کې غرق یم داسې د جانان په خیال کې غرق یم داسې راته ښکاري چې زه نه یم الله ماشاءالله داسې ماشاءالله داسې د جانان په خیال کې غرق یم داسې راته ښکاري چې زه نه یم ماشاءالله ماشاءالله داسې څو شعرونه نور رایاد شي چې داسې په مینه مینوې لکه اذان وایي داسې په مینه مینوې داسې په مینه مینوې لکه اذان وایي زار دې شم د خولې نه دروغ څومره په ایمان وایي ماشاءالله 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 ډېر ښه ډېر ښه داسې په مینه مینوې لکه اذان وایي زار دې شم د خولې نه دروغ څومره په ایمان وایي الا الله الا الله تا خو زه په ځان باندې شکي کړم الا الله تا خو زه په ځان باندې شکي کړم یا جانانه هم راته هندو هم مسلمان وایي ماشاءالله یا جانانه یا جانانه ماشاءالله تا خو زه په ځان باندې شکي کړم هم راته هندو هم مسلمان وایي اخري پرې کې مقطع یو شعر دی چې ویښته را باندې ودرېده او غونی مې زیګ زیګ شو ویښته را باندې ودرېده او غونی مې زیګ زیګ شو خیاله مړه خیاله دا ته کم قسمه زبان وایي خیاله مړه خیاله دا ته کم قسمه زبان وایي زار دې شم د خولې نه دروغ څومره په ایمان وایي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست داسې یو شعر یا څه قطعه یا سراسر شریک چې هغه ستا ډېره زیاته خوښي په خپله دې ډېره زیاته او لکه داسې یو شعر چې په هغه وجود باندې دا یخته ودروي لکه خلک وایي دغه
بیل دنیا ته بیل ټون ته سړی بوځي. البته دا دویم خبرې سره اتفاق کوم چې د یخته ودرې او داسې خو د دې اولنۍ سره اتفاق نه کوم چې ستاسو خوښي که نه، ځکه چې اوس د اسمان ستوري دي نو په دې کې به اوس مونږ د کم یو انتخاب کوو چې دا کم یو ښکلی دی که نه. و دا شاعر چې دا شعرونه دا بچي وي او ماته دا صحیح خبره ده. ټیک خبره بچي خو به هم له دې نه م ورپخوا باندې که نه، خو دغه د شعر دا خبر چې مو وکړه د خوښې ناخوښې دا خبره، نو زه تاسو ته خبره وکړم چې ما ته خو دا خپله ټوله شاعري داسې څه نه ښکاري چې ګنې دا ښه ده یا داسې دغه ما ته هېڅ هم نه ښکاري که نه. خو داسې هم نشته چې زه ووایم چې دا یو څیز پکې خراب دی یا دا کمزور، داسې هم نشم ویلی، هېڅ راته هم نه ښکاري دا شاعري راته هېڅ هم نه ښکاري دا خپل، خو داسې نشم ویلی چې دا پکې بیکار دی، داسې نشم کولی او داسې هم نشم کولی، دومره جرأت هم په ما کې نشته. نه چې یو بعضې لکه په دې زامنو کې انسان باندې یو زوی ډېر زیات ګران وي که نه به یې بچو او راځي پکې بعضې دا تاسو ځکه خو ما داسې وي ستاسو د دویمې خبرې سره زه اتفاق کوم چې داسې یو څه پکې ووایي چې په سړي باندې یخته ودرېږي یا غونه ځي، نو او راځي پکې اکثر پکې داسې پکې هم، خو لکه اکثر داسې نه کېږي، اکثر داسې نه کېږي، دا ډېر کمتر کېږي، خو زه به داسې تاسو رعایت کړه دغه دی دا زه به تر دې خوا به د خواوشا کې یو لږ کلیپ وویلم دغه چې دا بعضې کسان یاران دوستان وایي یاره تاسو موږ ته دا علاقه هم وښیئ دا تاسو کم ځای کې دا ناستې کوئ نه دا علاقه ورته ښه دي ځه ارشاد. زه به یو دوه ټپایزې درته اخرنۍ ویم. ټپایزې راته ووایه که نه ټپایزې ته ویم خو زه تر دې نه مخکې دا خبره کوم چې هر څوک لکه دا ویډیو ګورئ نو دا داسې والی که نه چې لکه زه اوس څه ووایم لکه داسې والی لکه څنګه چې مونږ ناست یو لکه زمونږ بیجان دلې رالی او بس میلاو نه شو د سلام نه مخکې چې دی نو وایي شعر ووایه او کېناسته بس شاعري په یو دم یې بس راونیومه نه راته څه یاد دي نه سازې دی بس د لارې په منځ کې چې پکې ورالو باچا دا چیم مو د او خاص په دې لارې کې خاص کېناسته او په لاره کېنه وروړه زه محفل روان او بل زه تاسو ته خبره کوم چې زما د ټولو نه وړومبی ځل دی چې زه د کیمرې سترګې ته مخامخ شو زه انشاءالله تعالی دې پیره بوته دې نه پس په بار مخامخ کېږي. دا خبره چې دی دا د دې خبرې دلیل کوي زما په دې خبرې دلالت کوي چې لکه شاعري چې دی نو ما داسې د کیمرې د مخې نه ده کړې بس د بیجان دلې مینه ده او دوی د مینې د وجې نه کېناستم او چې څه مې ذهن ته راله او څه مې ووي نو ټول منظور کوي د یو دوه ټپایزې صرف ویم اخر کې نو بس بیا بس کومه چې زړه کې مې سړیکه شوه ولاړه زړه کې مې سړیکه شوه ولاړه ویل یې ځان رانه رانغاړه غم مې سینه کړله لتاړه او زما د خولې کچغه لاړه د اسرافیل شپېلۍ به بنده د اسرافیل شپېلۍ به بنده تباه کول کې تباه کول خیال صاحب و تباه کول کې په خدای بس دا یو بله ټپایزه ده چې والله خیرې که رانه کېږي خو زړه مې نور نه ټیکاویږي چې جانان ځي او راغورځېږي او د خولې خیرې مې نه قبلیږي جومات ته ځمه قرآنونه ډبومه قرآنونه ډبومه ډېره مهرباني